سورة مومنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. یقینا کامیاب شو المؤمنان. الذين غكسان هم دوی فی صلاتهم بخپل منځ کې خاشعون عاجزی کوونکي. والذین وغکسان هم دویان اللغو د فضل کارنا موردون مخ ګرځونکي د بے فائدې کارنا مخ ګرځونکي دي. والذین وغکسان هم دوی للزکات فاعلون د زکات د پارا دا کوونکي دي. والذین وغکسان هم دوی لفروجهم حافظون د خپل عورتونو حفاظت کوونکي دي. الا علی ازواجهم مگر دا چې بخپلو بیبیان او ما ملکت ایمانهم یا پاغه چا چې مالکان ګرځېدلی وي د دوی خلاصونه فإنهم غیر ملومین فسیقینا دوی ملامت نه دي د حلال په معاملې کې. فمن فسق ذو کو ابتغاء چې طلب کړل ورا ذلک علاوه د حلالنا فاولئک هم العادون فذا خلق د حد نه تیریدون کې. والذین وغکسان هم دوی لاماناتهم د خپل اماناتو د پاره امانتونو د پاره وعهدهم او د خپل وعدو راعون حفاظت کوونکي دي. والذین وغکسان هم دوی علی صلواتهم بخپل منځونو باندې حافظون مداومت کوونکي دي حفاظت کوونکي دي پابندي کوونکي دي خیال ساتونکي دي. اولئک هم الوارثون دا خلق وارثان دي. الذين خلق دي دا يرثون الفردوس دوی با په میراث کې وړي جنت الفردوس. هم دوی فيها پدې کې خالدون همیشه بوي. ولقد خلقنا الانسان او خامخ یقینا من پیدا کړی دی آدم علیہ السلام من سلاله من طين د خلاصینا د خټي ثم جعلناه بیا من ګرځولې د نسل د نطفه نطفه فی قرار مکین پر رحم مضبوط کی. ثم خلقنا النطفه علقه بیا مونږه جوړ کړی دی جوړ کو مونږ د نطفه نه علقه د وینې ټوټه. فخلقنا العلقه مضغه بیا مونږ جوړ کو د وینې د ټوټې نه د غوښې ټوټه. فخلقنا المضغه عظاما بیا مونږ جوړ کو د غوښې د ټوټې نه عظامن اډوکې فکسون العظام لحمه بیا مونږ واغوندو د اډوکې ته غوښه. ثم انشأناه بیا مونږ تیار کو دې خلقا آخر په بل شکل کې. فتبارک الله فس برکت والا دی الله تعالی احسن الخالقین ډېر خسته جوړون کې دی ډېر غوره صورت ورکون کې دی. سلویخ تو رزو پوری بالکل بئی سلویخ رزی بیا دینی ٹوٹائی بیا سلویخ رزی دا غوخ ٹوٹا بیا سلویخ رزی اڑو کے 120 رزو کی اللہ تبارک و تعالی دا انسان ڈانچہ تیار کی سلور میاشتی. ثم انکم بیا یقینا تانسو بعد ذالک پس ددین لمیتون خام خامڑکی دن کی بئی. ثم بیا انکم یقینا تاسو یوم القیامت تبعثون پورز د قیامت براپات سوالے شے. ولقد خلقنا او خامخا یقینا من پیدا کړی دی دلیل د وحدانیت ده. فوقکم لپاس استاسنا سبع طرائق و اسماننا سبع طرائق و پر لبان دی مطلب 7 سماوات طرائق و اسمانون پر لبان دے. وما کننا ومنگا نیو عن الخلق دا مخلوقنا غافلین نا خبرا یاد دے پیدایش نا خبر نیو. وانزلنا دا بل دلیل دے منگ نازلو من السماعی دا اسمان نمانو بو باران بقدر پان دازا فاس کننا ہو فی الارضینو دا اشاری کو دا زمکی وساتو دا بو اشاری کو دا وبو فی الارض پزمکه کې
وإنه یقینا مونږه علی ذهاب به په ختمولو د دې بو باندې په بوتللو د دې لقادرون خامخا طاقت لرونکیو فانشانا فسمنگ را پیدا کولکم ستاسو دا پارا به پده جناتن باغونا من نخیلن دا کجورو واناب او دا انگورو لکم لپارا ستاسو فیها پده کی فواکه و میوی دی کثیرتن دیره ومنها تاکلونو دا دینا با تاسو خوراک گوه دا دینا تاسو خوراک گوه وشجرتن اونا تخرجو جراوزی رازرغنیگی من طور سینا د کوهی تورنا د سینا غرنا تمبو تو چرازر غنوی بدون تیل وصبغن او سالن دین گله دیر لاکرین د خوڑن کو د پارا زیتون وَإِنَّ لَكُمْ وَيَقِنًا اسْتَانْسُ د پارا فِلَنَعَامِ بَچارمو کی لَعِبَرَتًا خَمَخَا عبرت دی نسقیکم منگس کوتا ستا مما داغسنا فی بطونیا چی دا دی پا خیٹو کی دی ولکم اولا پارستا سفی آپدی کی منافعون فیدی دی کثیرتون دیری ومنها تأکلون اور دینتا سو خوراک کوئے وعلیہا او پدی باندے پدی چارو باندے پا وچو بکی وعلى الفلک او پکشتو باندے پا سمندر کے تحملون تاسو سورولے کی گئی تسافرون تاسو سفری کوئے ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا من لګل نوح علیہ السلام داغه قوم ته فقال فسغوا فرمایل یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله بندگی کوئ د الله مالکم نشتر استاسو د پارا من الہین څوک معبود غیره بغیر د الله نه فلا تتقون فاستاسو نریږي د الله نه فقال الملأ الذين فسووا مشران واغ کسانو کفروا جی کافران دي من قومه د قومنا ما هذا ندیتا الا بشر مگر انسان دے مثلکم ستاسو پشانی یریدو غواړي ایتفضل علیکم چې ځان غوړه کی بتا سبحان دے مشری غواړي ولو شاء الله گجری غوختلوی الله تعالی لانزل ملائکه نو نازل کړي به فرشتہ ما سمعنا موږ نه دوریدلې به هذا دا خبره فی آبائنا الاولین پخپل مشرانو کی چاولنی دی ان هو ان دا الا رجل مگر سړی دی به جنتن پد باندې لون توب دی جنون دی فتربصوا به حتى حين فزد انتظار کوي تر د یو وخت پورې قال او پیغمبر رب انصرنی زما رب زما امدادو کا بما کذبون په سبب دا چې دوی بما داغت پاغت کذبون چې دوی دروژن غنی مالر فاوحینا فسمنگا وحی اکڑا الیه دتا نسنا الفلکا جی جوڑا وکشتے بیا یوننا زمن پا حضور کی ووحینا زمنگا پا حکم سرا ووحینا زمن پا ہدایات سرا فَإِذَا جَاءَ فَسَرْ كَلَ جِرَاشِ امرنا عذاب زمنگا وفارت تنور او جوش اوئی تنور مخدزمہ کی باندی اوبراشی یا تنور در روٹو تنور تی مراد دی پاغی کی لاندې نو براشي او بیا دا شرور راخیږي فسلک فیانو سوارکا پدې کېشته کې من کلن د ټولنا زوجین جوړې اثنین دو واهلک او سوارکا خپل اهل خپل ملګری مؤمنان الا من مگر هغه څوک سبقان چې تیر شوی دا علی القول پد باندې وینا د عذاب زما منهم د دینا ولا تخاطبنی او خبر مکه و زمان سره سوال مکه و زمانہ فی الذین بباردا کسانو کې ظلمو چې ظالمان دي چې دوی ته نجات ورکا دا چې موایا انهم مغرقون یقینا دوی دې غرق کېدونکي غرق کړل شوی فاذا استويت انت فسر کله چې برابر شوی ته ومن وغذوک ما کا جستا سن دیال الفلک پکشته باندې وقل فاستوایا الحمد لله الذي تعرفنا الله پر دی غزات نجانا من القوم الظالمين چې نجات را کوم ته قوم ظالمانو کافرانو نام وقل او تو يا رب ازم رب انزلني معك فوز کده کشتینا منزلا مبارکا زید کوزیدو برکتی تا وانت خیر المنزلین او تدیر غره کوزونکی
ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخا نشانات دی وان كنا لمبتلین وقد كنا لمبتلین او یقینا مونږ یو امتحان کوونکی یا لمبتلین عذاب ور کوونکی ثم انشانا بیا موږ پیدا کړل من بعد هم پس د دوی نه قرنن آخرین بل نسل عادیان فارسلنا بس موږ راولېږو فیهم په دوی کې رسول هود علیه السلام منهم د دوی نه ان اعبدوا الله دا چې بندګي کوي د الله تعالی مالکم نشته ستاسو دپاره من اله څوک معبود غیره بغیر د الله نه افلا تتقون تاسو نه یریږئ دا تقوا نه اختیاروئ وقال الملأ بمشران من القوم درد قومنا الذين كسانوا كفروا جي كافرانو وكذبوا نسبت دروغ کړو بلقاء الاخره ملاقات د اخرت واطرفناهم او ما نعمتنا ورکړو دوی ته په حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ما دان دیدا الا بشر مثلكم مگر انسان دستا سو بشان یا کلو خوراک کې مما داغنا تا ګلونا چې تاسو خوراک کوي منه داغنا ويشربوا اسکل کې مما داغنا تشربون چې تاسو اسکا کوي ولاینا تاتم بشرنا او کجری تاسو تابعداري وکړه د انسان مثلکم تاسو بشان انکم یقینا تاسو اذن په دغه وخت کې لخاسرون تاوانیان به جاهلان به جاهلون آیا ایدکم اے دے یری تاسو آیا ایدکم اے دے دمکی در کی تاسو تا دے خبر انکم یقینا تاسو ادامتتم کل چمڑشے وکنتم او شے تاسو ترابا خوری و عظاما اوڑو کی انکم مخرجون یقینا تاسو با مخرجون روشتلے گئے با دوبارہ بیت قبروننا مخرجون هيهات هيهات لرد بعيدا بعيدا ما لما اغه خبرات وعدونا جتاسو ته دمکی درکړلې کیږي لما توعدون ما توعدون ان هي ما هي نددا الا حیاتنا الدنيا مگر ژوند د دنیا زمونږ ده نموت و نحیا مونږ بمړ کیږو ژوند کیږو با يموت الاباء ويحيى الابناء پلاران مړکیږي او بچی پیدا کیږي وما نحن او نیو مونږه به مبعوثین دوباره را پاسول شوی ان هو ما هو ندی دا الا رجل مگر سړی دی افتراج تړي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ وما نحن له بمؤمنین او مونږ نه یو د پاره تصدیق کوونکی قال پیغمبر ہوئے رب زما رب انصرنی زما امدادو کا بما کذبون زکا جدوی نسبت دا دروغ کی ماتا دروغ جنوی ماتا قال ہوئے اللہ تعالی عما قلیل لگ وقت پس لا یصبحن نادمین دوی بشیخ پہ مانستو مانا فاخذتهم الصیحتو فسونی والدوی لرا الصیحتو چغید جبریل علیہ السلام بالحق بحق فجعلناهم فسمنگو گرزول دوی غثان ریز 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 مریز پوٹی پوٹی خس خس فبعدن فضل ریوالے در رحمت دیوی للقوم الظالمین داغ قوم دبارا چی ظالمان دی کافرین ثم انشانا بیامونگا پیدا کل من بعدیم پس دوینا پس د حلاکت دوینا قرونن آخرینا نور قومنا ما تسبق من امتنا جلها نمخ کی کیگی یوردلا دخپل وخنا دخپل مقرر وخنا قبل اجلها وما يستاخرون او نرستگی ما تهلك من امت قبل اجلها نالا کیگی مخ کی دخپل وخنا نرست ثم ارسلنا بیامون راولی گل رسولنا اخپل رسولان تترا پر لپسی متتابعان مسلسل خا کلما هر کلا جا چرا بغی امتن یو امت تا رسولها رسول د دی امت کذبوه دوی به دروغجنو گنو آغا لرا فاتبانا بعدهم بعدا فزمونگ باور پسی کرل پیو بل پسی پا حلاکت سرا وجعلناهم او منگا وگرزول دوی احادیثا قصے احادیث واقعات فبعدن فصل روالے در رحمت دیویرے
لقوم داغ خلق د پارا لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي ثم ارسلنا بیا مونږ ولېږو موسی علیه السلام واخاه دا غرور هارون علیه السلام بیا آیاتنا په خپلو نشاناتو سره او سلطان مبین او په دلیل ښکاره سره حجت بینه چرته مې ولېږه الی فرعون ته وملائه او دا غډلې ته یعنی دا قوم ته فاستكبرون هغه تکبر کو ځان لوی وګڼو وکانو قوم عالین او دوی وو قوم عالین متکبره مخالفین مستكبرین عن الايمان ځان چت غنون کی فقالوا فدوی انؤمن لبشرین اے مونږ ایمان وروړو د دوو سړو د پاره مثلنا زمونږ پشانې وقومهما لنا عابدون او د دې قوم زمونږ تابعدار دي عابدون مطیعون فوی بنی اسرائیل زمونږ غلامان دي او دوی بیا راځي مونږ ته دعوت راکړي فکذبوهما نسبت د دروغو کو دوی د دواړو ته فکانو فسدوی من المهلکین د هلاک کړه شونه من المغرقین د غرق کړل شونه فی الیم په سمندر کې ولقد اتینا خامخ یقینا من ورکړو موسی علیہ السلام تعالی کتاب تورات لعلهم یهتدون دې لپاره چې دوی هدایت مومي د گمراهینا وجعلنا ابن مریم ومنګه وګرځو زوی د مریم و امه او دغه مور آیت النخا واویناهما ومنګه واپس کړل دوی الى ربوتن اوچت زیتا ذات قرار چې خاوند قرایو او ومعین او چینوا ومعین ذات قرار مستویان برابر زیو لیستقر علیها ساکنوها یا ایها الرسول اے رسولانو کلوا من الطیبات خورئ پاکیزه اشیاء وعملوا صالحا ونیک عمل کوئ انی بما تعملون علیم یقینا زستاسو په عملونو باندې عالم یم وان هذه او یقینا داش ده امتکم امت ستاسو ده امه واحده امت یو ده اختلاف پکې نشته ده وانا ربکم او زستاسو رب یم یو رب یم فتقون زمانه ویریږي فتقطعوا امرهم بينهم زبرا فسدوی ټوټي ک امرهم خپل دین بینهم خپل منځ کې زبرا په ټوټه کولو سره کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله باغ شي چې د دوی سره د خوشحاليږي پاغه باندې د ځان نه ټیکداران جوړ کړی دي لګي ټیکې د دین غستې فذرهم فسپریک د دوی فی غمرتهم په د دوی په جهل کې فی جهلهم حتی حین تر د یو وخت پورې آیا حسابون دوی ګمان کوي انما یقینا هغه نو می دوم چې مونږ ورکو دوی تابه هغه مم مالن کمال ده و بنینا او زامن دي نو سارع لهم فی الخيرات مونږ زر ورکو دوی ته خوشاله بل لا شعورون بلکې دوی نه پويږي ان الذين يقيننا كسل هم دوی من خشيه ربهم مشفقون د یری د خپل رب نه یریدون کی دي والذین وغکسن هم دوی بیا آیات ربهم یؤمنون پایاتونو د خپل رب باندې ایمان وروړي والذین وغکسن هم بربهم لا یشرکون چې دوی د خپل رب سره شریک نه جوړي والذین وغکسن یؤتون ما اتوا چې دوی کوي هغه کار اتو یؤتون چې ور کوي دوی ما اتو هغه چې ور کوي ها یؤتون ما اتو هغه کسان چې یؤتون چې راتلل کوي دوی ما هغه کار ته آتو چې کوي دوی چې دوی ورته راتلل کوي یا ور کوي هغه چې ور کوي دوی مطلب کم کار چې د کولو ده نو پای کې سستی نه کوي چې څو ور کوي نو په داسې حالات کې ور کوي چې وقلوبهم وجلة چې زړونه یریدون کی
والذین یؤتون ما آتوا راتلل کوي هغه کار ته چې دوی کوي خو حال دا وی چې وقلوبهم وجلة زړونه یریدون کیوي خشیت خداوندی پکې وي مطلب دا چې دوی کم کار کوي نو په اخلاص باندې کوي انهم الى ربهم راجعون یقینا دوی خپل رب ته واپس کیدونکي دي اولئک دا خلق یسارعون تادی کی منډه وਹੀ مقابله کوي یبادرون د یو بل نمخ کې فل خیرات پنه کو کې وهم لا سابقون او دوی د دې لپاره مخ کې کیدونکي دي ولا نکلف نفسا الا وسعها ومنګ نه مجبور کو یو نفس مگر نه مجبور کو یو نفس مگر په مقدار د طاقت داغه ولدینا کتاب نو زمون سره کتاب دی ينفقو چې خبرې کوي بالحق په حق ينفقو يشهد چې گواہی کوي بالحق د حق خبره کوي سچا وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم ونه کړل شي کتاب دی دمر واضح دی چې الله پاک داغه نه تعبیر کوي په نو تقصره چې دا کتاب خبري کوي ينطقو خبري کوي دا ډیر زیات وضاحت په وجه الله پاک فرمایي چې دونه واضح دی او ښکارا دی چې گویا دی په خپل خبري کوي وهم لا یظلمون په دې باندې ظلم ونه کړی شي ظلم څه دی لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم بل قلوبهم بل كردونا في غمرة فجهالت كذي من هذا ردينا ولهم ولا بارد دوی عملون دي من دون ذلك على ود طريقي د قران هم لها عاملون جدوي اغيل را كون كذي حتى تديدا اخذنا كل جمونگا ونسو مترفي مالدار د دوی بل عذاب پاداب سرایدا هم يجارون اچانک دوی فریادون کی عاجزی کی لا تجاروا اليوم فرشتي بورتوي فریادون منکوینن روزه انکم یقینا تاسو مننا زمونږ د طرف لا تنصرون امداد به ونه کړی شي تاسو وقد كانت آیات یقینا و آیاتنا زما تتلا علیکم جلوستل کېدل پتا سو په دنیا کې فکنتم علی عقابکم فسویت تاسو په خپل پوند باندې تن کې سونا واپس کېدون کې مستكبرین به تکبر کون کې وای په دې قران باندې سامرن د شپې خبرې کون کې وای تهجرون پرې خودن کې وای قران لره افلم يدبروا القول دوی سوچ نه کوي په خبره کې ام جاءهم يرغله دوی تما غایلم لم یات جن درغله اباهم د دوی مشران تعالی ولین چې مخکې تیر شوی دي ام لم يعرفوا رسولهم یا دوی نه دی پیژندل خپل پیغمبر فهم له منکرون دوی زکه دنه انکار کوونکي دي ام یقولون به جننه بلکې دوی وایي چې په د باندې لیونتوب دی بل جاءهم بالحق بلکې لیونتوب په نه دی بلکې راتلل کړي دي دوی ته په حق سره په قران سره په سچ سره په اختیار سره په صدق سره په صداقت سره واکثرهم للحق کارهون او زیاد د دوی د حق د پاره ناخو خون کړي بد غنون کړي ولو اتبع الحق اهواهم او کجر دا حق د دوی په خواهشات او په سور پسې شي لفسدت السماوات والارض نوران بشي اسمانونو ازمکه ومن فيهن واغتوک چې پدې کې دي بل اتیناهم بلکې مونږ ورکړې ده دوی تابع ذکریم ذکر د دوی فهمان ذکریم موردن فدوی د ذکر خپل نامخ ګرځون کړي یاد نصیحت خیر خواهی ام تسألهم خرجا ایت غوانی د دوی نه څه مزدوری فخراج ربک خیر فاستاد رب مزدوری ډیر غوړه دا وکړه خیر الرازقین او دغه الله تعالی ډیر غوړه رزق ورکونګي وانك يقينا تدعوهم خراب لدوي الى صراط مستقيم لا نغته وان الذين يقينا كسن لا يؤمنون ایمان نروړي بالاخره په قیامت عن الصراط ولناكبون د سملارنا ورګرزیدون کی یو طرف تکیدون کی ولو رحمناهم او کجری مونږ رحم کو په دوی وکشفنا ولریکو ما غابهم چې په دوی باندې منظور ان تکلیف
للجو فی طغیانهم یامهون دوی ورننوزی په خپل سرکشی کې وړاندې روان وي ولقد اخذناهم بالعذاب وخامخ یقینا موږ نیولې دي دوی لره په عذاب سره فمستکانو لربهم نو دوی عاجزي ونکړه خپل رب د پاره و ما يتضرعون ساری ونکړه حتا تردی اذا فتحنا کله چې موږ کوله وکړه علیهم په دوی بابن دروازه ذا عذاب شدید خاوند د سخت عذاب او اذا هم فيه مبلسون اچانک دوی پاغي کې نا امید وهو الذي والله پاک غذات دی انشاء لكم چې پیدا کړی دي تاسو د پاره السماء قوت داورید ولا بصار قوت دلیدو والافئده وزلنا عقل افئده فؤاد جمع ده قليلا ما تشکرون ډیر کم تاسو نه شکر ادا کوي وهو الذي والله پاک غذات دی ذراکم چې تاسو پیدا کړی فلارو دې پزماکه کې ویلې تحشرون دغه الله تعالی ته تاسو پیش وګرځول شي جمع وکړی شي وهو الذي والله پاک غذات دې یحیی چې جون ورکه او یمیت مرګ ورکه ولا اختلاف الليل والنهار د الله تعالی د پاره دې تل راتله د شپې او د ورځې فلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلي بل قالوا بلکې دوی وایي مثل ما قال الاول پشان داغه چې وې به مخکینو خلقو قالوا دوی وایي اذا پاغه وخت کې كنا اذا پاغه وخت کې متنا چې مړ شو مونږ وکنا او شو مونږه ترابن خوري وای زمن واړو کی اینا لمبوسون مونږ بیا را پاتولې شو دوباره لقد وعدنا خامخ یقینا وعده کړی شوی د نحنو زمون سره ولا ابا واباؤنا زمون د مشرانو سره هاذا چې دا من قبل او مخکې ان هذا نددا الا ساطر الاولین مگر دروځنه قصې د پخوانو خلقو دي قلت وای نبی علیہ السلام لمن الارض ومن فيها د چا د زمکه واغه مخلوق دې په دې زمکه کې دي ان کنتم تعلمون کجره تاسو پويږئ سيقولون لله زرد چې دوی بوای چې د الله تعالی د پاره دي دار څو قلت وای نبی علیہ السلام فلا تذکرون بس تاسو نصیحت نه قبل وای قلت وای نبی علیہ السلام مر رب السماوات څوک در رب د اسمانونو السبع دو ورب العرش العظیم او رب د عرش لوی سيقولون لله زرد چې دوی بوای چې د الله د پاره دي دار څو قلت وای نبی علیہ السلام فلا تتقون بس تاسو نه یریږئ د عبادت د غیر الله نه تاسو ځان نه ساتئ د عبادت د غیر الله نه نه یریږئ د الله نه قلت وای نبی علیہ السلام من بيدی څوک دې چې داغه پلاس کې داغه په قدرت کې داغه په اختیار کې ملکوت کل شی بادشاہی دار یو شی ده وهو يجير دغه الله تعالی پنا ورکی ولا يجار عليه او پنا نشي ورکړل کېده د الله تعالی خلاف ولا يجير احد من عذابه پنا یوتن لنشي ورکول د الله پاک د عذاب نه ان کنتم تعلمون کجریتا سپويږي سيقولون نظر د چدي بوای چې لله لپاره د الله تعالی دي د هر څو قلت وای نبی علیہ السلام فانا تسحرون پس د کم طرف و تاسو باندې جادو کړل کېږي بل اتیناهم بلکی مونږ ورکړی دي دوی ته مونږ رسول دي دوی ته بالحق حق وانهم لکاذبون او یقینا دوی خامخا دروغجن دي متخذ الله من ولد ندنی ول الله تعالی من ولد بچه وما كان معه من اله او نشته د الله تعالی سره من اله بل معبود کوچری وې نو اذن په دغه وخت کې لو کان کما یقولون کچری وې څنګه چې دوی وایي اذن په دغه وخت کې لذهب وړي بو کل اله هر یو معبود بما خلق خپل مخلوق ولا علا او غالب شوی بو سرکشی وکړي وا بعضهم باجرت وی علا بعضن په بعضو باندې ځکه چې خدای دی خو په قوت کې خو برابرۍ کنا د څه خو نشته چې یو به کمزور یو بل با زوروري چې کمزور شو خو معبود نه دی نو دا به څنګه جلی چې دا یو په بل باندې زوروري نو بل خو خامخا کمزور شو چې کمزور شو نو خو معبود به هغه خو معبود بنئ کنا خو بیا عابد یا خو بیا خالق نه کنا هغه مخلوقي
هغه بیا مخلوقي. نو الله پاک فرمایي چې کچری بل معبود وې نو بیا خو بهر یو خپل بادشاہي ځان له تختولې و. ولا علاو غالب شوی بو بعضهم بعض رضی الله بعضن په بعض باندې. سبحان الله پاکی د الله تعالی د پر اما داغتنا یصفون چې دوی بیانې پاک دی الله داغتنا چې دوی بیانې دی الله د پر ولد او شریک وغیرہ. عالم الغیب عالم دی الله تعالی په غیب باندې او شهادت او په حاضر باندې. ما غاب عن العباد هغه چې بندګانو نه غایب دي پاغه عالم دی او چې بندګانو تخکار دي پاغه عالم دی. الله ته ټول حاضر دي. فتعالى فسجد دی الله تعالی عما داغتنا یشرکون چې دوی شریکی دی الله تعالی سره. قلت هو نبی علیہ السلام ربی زما رب اما ترینی کچرتو خیمات ما غیوادون چې دوی سره وعده کړل کېږي ربی زما رب فلا تجعلنی فسما مگر زوا فی القوم الظالمین فقوم ظالمانو کی. وإنا یقینا من علان پدې خبره نوریه کچو خیوتا تا ما غنایدوم چې مونږ دم کې ورکو دوی تعالی قادرون طاقت لرون کیو. ادفع بالتي هي احسن السيئات دفع کوا باللتی پداس طریقہ ہی احسنو چاگا خیستوی چشے دفع کوا السیئات بدی. نحنو عالم منگ عالمانیو بما پاغی صفون جدوی بیانوی. وقلو توائی نبی علیہ السلام ربی زمان رب اعوذ بکا دا پناہ وارم ستاسرا من حمزات الشیاطوینی دا وسوسو دا شیطاننا دا وسوسو د شیطانانو نا. واعوذ بک ربی ان یحضرون او ز پناه غواړم ستا سره ربی زما رب یحضرون دا چې دوی حاضریږي دا چې دوی حاضر شي ماته. حتی تر دې اذا جاء کلجی راشی احدهم یو تند دوی تال موت مرګ قال وای بد رب ارجعون زما رب واپس کئ مالرا رب ارجعون تاسو واپس کئ مالرا. نو ارجع ما واپس کا نو داغه نه یو څه جوړ شو رب ارجعون اے رب ما واپس کا. لعلی کې دې شي چې عمل کوم صالحا نیک فيما باغ ځکه ترک تو چې ما پر خو دې کلا هرگز دارنګ نه دا انها کلمه یقینا دا خو یو خبره ده هو قائل چې دی وین کې دې خبر لرا. ومن ورائهم او د دوی مخطاب برزخون پرده د الی یوم یبعثون تر داغه ورځ پورې چې دوی برا پاتول شي د قبرونو نه. فاذا بس باغ وخت نو فخ فی الصور جپوکه او پلیشي پشپېلې کې فلا انصاب بینهم فسن بمن سبونا پمنز د دوی کې نبوي فائدہ د نسبونو پمنز د دوی کې. یوم ایدل پدغورز ولایت سالون او دوی به دیبل نه تپوس نشي کولای. فمن فسانزو کو ثقلت چدرانش والموازینه چدرانش وی تل د نیکو د فولای کا فداخلهم المفلحون دوی کامیاب دي. ومن وغتو کو خفت جسپک شوی موازینه تل د نیکو د فولای کلذین فصداغ کسان دي خسرون انفسهم جدي تاوانیان کړي د خپل ځانونه. فی جهنم خالدون په دوزخ کې به همیشه وي. تلفحو سوسوي با وجوههم د دوی مخونو لرا النار ور وهم فیها کالحون دوی به په دې اور کې بد شکل وي. علم تکون آیات تتلى علیکم اینو آیتونه زما چې لوستل کېدل پتاسو فکنتم فسوی تاسو بها په دې باندې تکذبو نسبت د دروغ کوونکې قالو دوی به وای ربنا یزمون رب غلبت علینا شقوتنا زور ورشو په مونږ باندې بدبختی زمونږه وکنا قوما ضالین او مونږ قوم گمراهان. ربنا یزمون رب اخرجنا روبا سمونږه من هذا دینا فین عودنا فسکچری مونږ واپس شو فین ظالمون مونږ بظالمان یو کبیا کفر تلاړو نو ظالمان وي. قال الله تعالی ورته فرمای اخسئوا فی ذلیل شی پدی کی کوری شی دی وړو کی کوتری تسپیده چې خلک وي تخشه اخسو تخشه پدې دوزخ کې. ولا تکلمون او خبر مکه زما سره انه یقینا کان فريق ويودل من عباد زما د بندیانو نه یقولون وی به ربنا یزمون رب آمنا مونږ ایمان راوړل دي فغفر لنا فسبحانه کوم ته ورحمنا ورحمک مونږ وانت خیر الرحیمین او ته ډیر زیات رحم کوونکې. فاتخذتموهم نتاسونی ولغیل راس سخریان پټو سرا حتا تر دې انسوکم ذکری چیا هیر کو استاسونه یاد زما
وکنتم وایتاسو منهم باغی پسی تضحکون خندا کونکی ان یقینا جزیتهم اليوم بما صبروا زبد لور کوم دوی تنن روزي په سبب د صبر د دوی انهم هم الفائزون یقینا دوی با کامیاب وي قال الله تعالی بتپوسږي کوم لبستم تاسو څونه وخت تیر کړی دی فلارو دی پزماګه کې عدد سنین پشمار د کلونو باندې قالو دوی بوای لبسنا مونږ وخت تیر کړی دی یومن یو ورځ او بعد یومن یعنی مورز فسأل العادین فتپوسو کده شمارون کو فرشتونه قال الله تعالی ورته فرمای الا بتم تاسو وخت نه تیر کړی الا قليلا مگر لګ په نسبت د اخرت باندې لو انکم کنتم تعلمون کجری تاسو پویږئ افحسبتم تاسو ګمان کوي انما یقینا خلقناکم جما پیدا کړی تاسو عبثن بے فائدې بے مقصد وانکم الینا لا ترجعون تاسو مونږ ته پیش نکړی شي فتعال الله وجوچت دی الله تعالی الملک بادشاہ دی الحق وسج دی اختیار دی حق دی بادشاہت داغه حق دی ملوکیت داغه ملکیت داغه تصرف داغه حکومت داغه لا اله نشتر لایق د عبادت الا هو مگر د غذات دی رب العرش الکریم رب د عرش عزتمند دی ومن يدعو او څوک دی چې را بلی با مع الله د الله تعالی سره اله اخر بل معبود لا برهان له به چې نبوي دلیل د پاره به په دی باندې نه عقلی او نه نقلی فانما فس خبر نه ده بلکې دا حسابه د حساب عند ربه د رب سره ده انه شان د خبر د لا يفلح الكافرون کامیابی کی کافران وقل او توایا په دعا کې رب ای زما رب اغفر بخنو کا ورحم او رحم کا وانت خیر الرحیمین او ته ډیر زیات رحم کوونکی